د قربانۍ یو خبر ارته کومه تاسو دا په خپل باندې سټډي کړئ په ګوګل کې نن خو ګوګل نن سبا هر سړی سرچ کولی شي غزوه تبوک مونږ تاسو به صحابو په شان شو او د زمونږ تاسو وړي خلی د ګندګۍ او د مردارۍ نه ډکه هغه پاکه هستۍ په داسې الفاظو باندې یادې غزوه تبوک کې 10,000 صحابو 10,000 صحابه او دا نن څومره سخته ګرمي ده ماته پته ده پرون هم ډیره سخته ګرمي ده نن هم ډیره سخته ګرمي او چې غزوه تبوک په کومه میاشت کې شوې ده په مکه مکرمه کې اسیم ګرمي سختي ده هغه میاشت په چې په دې کې کجوري پخې دي سخته ګرمي دا اوس دا ګرمي دا سره څه مثال هم نه ده دا نن مونږ څومره زړه خپه دی حالانکه پکې او دا ارث موجود دي الته دا خبر هم نه وي رسول الله مبارک سره لاړو 10,000 صحابه ور سره لاړو په سخته ګرمۍ کې لاړ او د خوراک سهلو خوراک ور سره څومره تاسو دینه اندازه ولګوي عمر فاروق فرمای رضی الله عنه چې په لار کې صحابه کرام دومره تګي او وږي شو چې رسول الله مبارک تی وی یا رسول الله مبارک کتا سو خوخي مونږ به د خپل سورلې ذبح کړو دا او خان مونږ کې نور توان او طاقت نشتا سخت ګرمي او په قدر نشتا خوراک قدر نشتا یا رسول الله مبارک د خپل سورلې راته اجازه وکړه چې دا ذبح کړو د دې غوخي وخورو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اجازه وکړه تاسو د خپل سورلې بعضی کسان یې پکې ذبح کړي عمر فاروق نام صحابي دی کنه عمر فاروق ورته ودرېدا ورته فرمایي نه یا رسول الله کدا غسورلې مونږ ذبح کړو زمونږ د سفر د پاره شې نه پاتې کیږي یا رسول الله مونږ به تاسو سره دا سختۍ برداشت کوو ورته فرمایي ذبح نه کړي کدا کس پورته شوی دی دا کس څوک سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه صحابي رسولو او بیا دا غینه پس عمر فاروق رسول الله مبارک ته فرمایل یا رسول الله مبارک خپل صادر واچوا او چې صحابو سره څه شي یو موټی کجوري یو موټی اوربشي یو موټی چره جوار یا څه شم چې ور سره بس تاسو به دغه صادر کې واچي دعا د برکت په وکړه ان شاء الله تاسو په دعا باندې به د غرض کې الله تعالی موږ له خیر او برکت واچي او یا رسول الله تاسو وګورئ زنده باد تاسو وګورئ رسول الله مبارک درستخان په تور باندې خپل صادر خور کړی دی او صحابي یو موټی کجوري 10,000 کسانو یو موټی کجوري د زما او د ستام نشي یو فرد او چا یو موټی اوربشي او چا جوار او چا وچه روټي او څه راوړ او په دغه درستخان د رسول الله مبارک باندې وچاو پیغمبر علی السلام دعا وکړه یا الله جل جلاله 10,000 وفاداران صحابه دي چې ارڅ په ما باندې قربان کړي خدای دې طعام کې او غید لپاره خیر او برکت واچي حضور علی السلام دعا وکړه عمر فاروق فرمایي رسول الله په دعا باندې دغه لک خوراک رب لا یزال 10,000 صحابه کرام متورثه دا د رسول الله معجزه خو یاد لري د صحابو کرامت ده د صحابو ځکه چې معجزه چا د پاره ثابت شي او هغه مؤمن مسلمانی دا دغه د پاره کرامت او کمالي دغه وفاداران خلق چې داسې په بدن باندې دفن شوي دي چې په بدن باندې کفن قدر هم نو رسول الله د پاره اسلام د پاره دفن شوي دي بره په واخه بره په داسې شیان اچولې شوي دي چې کپړه قدر اوغیتا د کفن په تور باندې نصیب شوي نه رسول الله د پاره دومره ارڅ قربان کړي